پنډه کې یو سړی دی چرسي پوډري یو مولا دی هغه زه پښتو کې ولاړ یم ما ته راغی ما ته خدای دې حج لبوزا خدای دې عمره لبوزا دا پوډران ډېر خوخياري سړی مزاج ته ګوري چې د څه شي خو دی هغه دوا وته کوي به ما نه دارو له پیسې راکا یو ته دارو وي هغه دې لخه بلخه دارو له غواړي ډوډۍ له بده غوښته وي د ډوډۍ ذمہ داری بل چا غستې ده د دارو ذمہ داری نه غستې زه د دې سړی مان ته حیران شوم په پیسې مو له ورکړه چې پیسې مو ورکړه د میزایل په شان منډه اوځه پڅې شو منډه الته په پنده کې یو شادي حال دی دته معلومه چې د شادي حال کې نن پروګرام دی بس د میزایل په شان شادي حال ته ورسېد شادي حال کې یو نوکر ټرې راغستې ده چرګان چاول فروټ چاټ هڅه به پراته دي بس دا چې راتله دا په ماربلو باندې دا روغ ټرې وغورځېد او دې لکه د میزایل په شان دی ورغی او دې ورته کېناست اته پلیټونو چت کړو وې دې پسې دغه راوړم پاکو مې ته ته لک صبر وکړه زه خورم او چې پټی راړي چک تکي او چاول خوري دا مولا وې ز پسې ورسېدم چې ما دې دا څه وکړه हिमाते भी आजकल कुछ हालात गड़बड़ है आजकल नाराजगी है अक्सर वो प्लेट भी देता है लेकिन आजकल नाराज है तो उस जमीन पर दिया देता है उसी तरह लेकिन अभी प्लेट पे नहीं दिया अल्लाह अलब सबाकम चिस्ता रिजक पैदा कर نن مولان منګمو تبلیغیان مو غریبی ته چې بس کمزوري ده چې بس دا جوړه پچ دا خدای جنتی که تاسو سره د دې خبرو ټیم شته کو تاسو د ذکر ټیم دی په دې ټیم کې ذکر ورنه کوي علمه بحالي حسب عن سوالي ستارب ته نه معلوم چې ته نه جوړه ستارب ته نه معلوم چې ته غریبي ته د چا شاګردي او ته مولان او تبلیغیانو تاسو د چا شاګردان یې یو صحابي دی موږ به پرس کوو منډه به والي صحابه کرام رسول الله شکایت وکړي دي دوا ته او کا ذکر ته نشي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دې د پلان دي څنګه موږ کو پاسې دو به مکان کېنا ولې زی دغه شو بیا دې ولې زی بیا دغه شو بیا ولې زی دغه شو صحابه کرام لاړ خبر دراز ده دی راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما ته پته زمارونو په ما شکایت کړی او کوته ما ته ما پکای او زما د عذر منی زه ته خپل خبر نکوم مینه ما ته وکړه دې په جوړ شو یا رسول الله زما راز دی به مکو مینه ما ته وکای وی زما او د ټبر په تن باندې یو جوړه جامه ده څوک دی صحابي دی د چا انتخاب چې د کائنات بادشاہ د پیغمبر علیه السلام د جماعت لپاره کړی د تمام دنیا تابعین اولیاء علما ابدال غوثان قطبان بادشاهان راغول شي د صحابي ادنا درجه صحابي ته نشي صحابي دی وی زما او زما د ټبر په تن یو جوړه جامه ده چې زما ځنه راوځم زما کور والا یو کو دغه کې ځان په پرده کې کی او زما ځل راشم بیا د منځو کې مزي ساره کوم ځکه نه چې هغه منځو کې په کور کې کار کوي د دوړو جهانو سردار مبارک ډیر ځات کړ او دې روان شو څوره چې پس بیت المال ته سامان راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم جراغو ته ودلې ستوان ورکړ کجوري ولا ورکړ جامع ولا ډیر زیاتې ورکړ پیسې ولا ورکړ چې دې سامان ته وکړل جاړي ځات زه مو خزه سوال چې کوته لا چې خزه سره د جامع خوراک وکړم خزه به تاسو تر شلات من خپل غریبي الو علي دی ورته نه معنی ذکر شي زمونږ زما په سر شکایت کړو چې دی منافق شوی ما خپل الزام لري کوم ما خو چې زمونږ د راز او د قیامت په ورځ باندې الله ټول خلکو مخ کې خري چې دا زما بنده و چې زما راځي یو مسله ځان سره واوري نن د سوشل میډیا دور دی په پیښور کې ثوابای کې مردان کې نوخار کې چارسده کې مختلفو چینلو والا د خلکو نه تپوسونه کړي یو سړی ته وایي د ختم نبوت څه ته وایي هغه د مولانو جلسې ته وایي بل ته وایي د ختم نبوت څه ته وایي وایي د وړو دستاربندۍ ته وایي بل وایي د ختم نبوت څه ته وایي یاره ما ته خو پته نشته نو څومره د افسوس خبره ده یو مولا دی هغه اسلام آباد کې مې تقریر کوم د حضرت عمر صاحب مسائل فضائل دغه مناقب ما بیانول وی تپوس مې دی نوجوان نه وکړو دا د سوال لسم سټوډنټ وی تپوس مې تو کو بیٹا آپ عمر جانتے ہو عمر پیجنے
ما ته وی انکل نام تو سنا ہے نوم مې ولاورېدلی دی هغه مولا زمانه لرې و نو ما وی زه درته تپوس کوم چې مولي صاحب پیر بابا رحمت الله علیه راشه بنیر کې د چا نه چا تپوس وکړو چې دا محمد پیژنې هغه به نور خو نه پیژنم خو د پیر بابا په نوسو کې به څو ښه سړی تېر شوی مې راشه ماما زوی دې لیونې وګوره ورته دته لا دا پته نشته چې دا محمد څوک دی دته لا دا پته نشته چې دا پیر بابا څوک دی چې دې د دې نه دی خبر دې به کلمه څنګه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله راځئ رونو نن زه تاسو ته یو څو مسلې کوم کو تعالی د خپل نسب نوم نه درځي خیر دی ته ترکاڼي کو لواري کو سیدي کو مولای کو پښتوني یو سبزي کو پنجابي خیر دی نه درځي اس مسله نشته ته خپل زامنو نه پیژنې خیر دی اس مسله نشته خپل خاندان نه پیژنې اس مسله نشته او یو خبره زده کا چې محمد به پیژني صلی الله علیه وسلم علماء ذکر کړی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه نیکیان یادول د هر نارینه زنانه د پاره لازمي محمد پلار سوکو عبد الله صاحب د عبد الله صاحب پلار سوکو عبد المطلب صاحب د عبد المطلب صاحب پلار سوکو هاشم صاحب د هاشم صاحب پلار سوکو عبد مناف صاحب دا به پیژني دا به زده کوي بېشکه کو تا نور څوک نه راځي اسمانونو کې په احمد مشهور دی په ځمکه کې په محمد مشهور دی د مور نوم یې څه دا به پیژني اوس یې مه وایې دا یې زده کوي د مور نوم به یې پیژني وروڼه یې وکړو نه و نه وروڼه خو یې نه و ماماګانې څوک دي دا به پیژني ترورانې څوک دي دا به پیژني لوڼې څوک دي دا پیژندل د باندې لازمي دي بچي څوک نارینه بچي څوک دا به پیژني پیدایش کله شوی و په کوم ځای کې پیدایش شوی و په کوم کال کې شوی و په مکه مکرمه کې څومره وخت تېر کړی و ځواني څنګه تېره کړې وه ماشومان یې څنګه تېر کړی و 40 کاله د خلکو سره معاملات څنګه و دا به پیژني هجرت یې کوم ځای ته کړی و دا به پیژني دا څیزونه په ما او تا باندې زده کول لازمي دي